الله د زلزلې راځي دا دغه وجه ده چې موږ عبادت نشته یا زموږ په عبادت باندې مسخري دي هغه منځ مې ماځي لکه چرګه چې دانه ټولې ماځي بس الله اکبر الله اکبر الله اکبر من ماځي کې غیبت ځان ورسوي الو وجه چې دا هغه دغه نو وجه د زلزلو د دینه ده او بل غټه وجه د زلزلو زموږ وجه درشم بل غټه وجه ده چې د شوزو به ستري مظاهر حق پنځه جلد د مشکا شریف شاره ده هغه کې لیکلي دي چې پر هر قوم باندې چې عذاب راغلي دي که سمود دي که عاد دي که لوط دي او که قوم نوح دي یعنی هر قوم باندې چې عذاب راغلي دي پر هر قوم باندې چې عذابونه سخترین عذابونه راغلي دي دغه اصل وجه ده چې هغه د شوزو به ستري و د شوزو به ستري و د خدای د پاره په دې شوزو باندې کنټرول ولګوي موږ خواز درته کوو زاري درته کوو هغه کده چا د شذ په شکل کې د خور په شکل کې د مور په شکل کې د لور په شکل د خدای د پاره په دې شذ باندې کنټرول ولګوي کنه شی واوري کتاب لیکلی دی چې د یوې شذ په وجه باندې به څلور کسان و جهنم ته ځي څلور کسان و جهنم ته ځي پلار به د لور د وجه جهنم ته ځي ظالم ورور به د خور د وجه ځي ظالم و جهنم ته او میړه به د خپل ماینه په وجه باندې د خپل شذ په وجه باندې جهنم ته ځي ظالم دا څلور کسان چې دي هغه به جهنم ته ځي پلار ورور زوی میړه دا به مخ رواني دا به پسې جهنم دا پنځه رکعات قسم په بالله که خدای خطا به خدای انسان نه دی الله بندن نه دی الله مخلوق نه دی خدای خالق دی خدای بندن نه دی معبود دی لہذا په دې شوز بیا د توام کنټرول ولګوي کنه زما د خدای په ذات قسم هغه عذاب راځي د توبې مهلت پنه کې پیدا د توبې وخت ما دې در په ذات قسم کې پیدا کې ځکه خدای به ناراضي الله به توبه نه نصیب کوي شوز باندې کنټرول ولګوي نو څه وګوره دا په چا ډکې دي دغه مارکیټونو ورسره مارکیټونو په چا ډک دي په دغه بزوګانو نه دي ډک د خدای د پاره په دا باندې کنټرول ولګوي بیا درته وایي کداغه باندې کنټرول نه ولګيږي زما د رب په ذات قسم داسې عذابونه برازي چې دا زلزلہ به پويري دغه آسماني مصیبتونو او تکلیفات آسماني ټکي به پويري دغه چې په خپل کې نن سبا عداوت دښمنی د یو بل د بد سره ګورو را ګورو دا به ویري دا به الله تعالی په قتل په مقاتله اخر بدلی الله تعالی به دغه رقم انتقامات بیا اخی د شوزو د بیا ستري په وجه باندې کلی او په محله او په ملک به آرامیانو مې ډیریږي دا په وجه باندې به زناکاری هم ډیریږي ته خدای د فاره د شوزو باندې کنټرول ولګوي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو شخص د میړه په اجازه باندې د باندې راووزي دا خود د جهنم ده خو مشر دا خود د وخت جهنم ده خود هر قدم موافق الله تعالی و د میړه د پاره هم یو کور په جهنم کې جوړي د دې د هر قدم موافق الله تعالی په جهنم کې د میړه د پاره کور جوړي کې پلار ولر اجازه ورکړي د لور په قدم باندې الله تعالی جهنم کې د پلار د پاره کور جوړي دا رنګ د هر چا د پاره چې کم ماته دي دغه د پاره الله تعالی یو کور په جهنم کې جوړي خو زه ګي وځي بعضو کسان دا وایم چې هغه څوک په ګناه باندې اخته چې هغه د جهنم تاب لري چې د جهنم تاب نه لري هغه په زور خاندي لانه غوای دا سنې د ازما خندا د جهنم ذریعہ جوړنس لازم په زور خندا د جهنم ذریعہ جوړنس هغه په زور خاندي لانه هغه چې خاندي هم غاښونه پټ کی هغه چې خاندي خلته یو دسمال ونسي په زور خاندي لانه ځکه خندا قهقه حرام ده ناروا ده په زور خندا ها دا ناروا ناجائز ده الله منع کړی دا کوم خندا یو سکه خندا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی